نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو څو اعمالو ذکر وکړو. الایمان بالله، یو خدا د ایمان نه بل لوی عمل نشته. آمنوا وعملوا الصالحات. دویم نمبر والجهاد فی سبیله، د الله تعالی تبارک و تعالی په لاره کې جهاد کول بهترین عمل دی. بیا صحابي ابو ذر رضی الله تعالی عنہ بیا دریم تپوس کوي چې غلامانو کې د کوم غلام آزادول هغه ډیر بهتر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي انفسها عند اهلها، چې کوم ډیر پاک وي، ډیر قیمتي وي او ډیر غوره وي د مالک په نسبت باندې، هغه چې آزاد کړی شي د الله دپاره، دا بهترین آزادوالی دی. وس بله نیکي چې صحابي تپوس کوي چې وس دا ټول مثال غلامان خو نشم آزادولی، جهاد نشم کولی، بله یو نیکي ما ته وښایه چې زه هغه نیکي وکړم، ما ته هغه نیکي اجر میلو شي. نبی علیہ السلام فرمایي تعینوا صانعا، تعینوا صانعا، چې ته امداد وکړي د هغه کار کوونکي کسه. د صانعا معنا بعضې محدثینو کړله چې زاز یعنی من فقر او عیال. ته تعینو صانعا، یو سړی کار کوي کمزوری دی، هغه سره امداد کول، او هغه سړی د ډېرو اهل عیال والا دی، هغه د ضعف کمزورۍ په حالات کې راوتی دی، خپلو بچو د رزق په طلب باندې څه کار کوي لیکن کولی نشي، نو وایي تو سره امداد وکړي، دا ستا نیکي ده. نو بل قسم او تصنع لاخرج، یو بیهنره سړی دی هغه سره تعاون وکړي. یو کار سړی کوي سیده ساده دی یا پیږي پې نه، لیکن مجبوري د هغې پورې نښتی دی، وایي د هغه سره چې تم تعاون وکړي، هغه کار هغه وکړي او صحیح طریقې سره، کوم طریقې سره چې ده ته حواله شوی دی چې داسې وکړه، اخسي بیا مالک ته حواله کړي، نو دا هم ستا نیکي ده، دا هم د نیکۍ قسم دی. وروسته نورو احادیثو روایتونو کې به راشي چې د نیکو ډیر قسمونه دي. د چا سره تعاون کول، یو قمقل کس دی، یو بېهنره کس دی، کار یې شروع کړلی نه پوهېږي او ته پې پوهېږي، لاړ شه هغه سره، هغه تعاون وکړه، کار ورسره کوئ، تا نیکي وکړه، دا نیک عمل دی. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمای